سلامونه ګرانو کتونکو اخیل مخاطب یم د پېښور نه. پرون چې دی په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې یو اهم مشاورت یا بیټک چې دی یو نشست شو، یو اجلاس شو چې په هغې کې نه صرف دا چې اعلی ترین عسکري قیادت چې دی هغې پکې شرکت وکړو، بلکې په اول ځل چې دی د فیډرل ګورنمنټ یا د جي ایچ او په بحاف باندې د خیبر پښتونخوا، د بلوچستان، د پنجاب، د سند او د ګلګت بلتستان او کشمیر چې کوم حکومتي اهم چارواکي دي، نمایندګان دي، هغې پکې شرکت وکړو. دوه درې اهم خبرې چې دي په هغې کې مخې ته راغلي دي. یو دا چې صرف فزیکل ټیرریزم چې دی د هغې د ختمولو دپاره به ټول سټیک هولډر چې کوم دي د صوبایي حکومتونو سمیت هغې به بنیادي کردار ادا کوي، کوارډینیشن به کوي، انټلیجنس شیرینګ به کوي، د یو بل سره مشاورت کوي. بلکې دا چې کوم پاکستان ته د شرپسندۍ یو مسله راپېښه ده د پولیټیکل فرانټس نه یا د مختلف ګروپس د طرف نه یا د بعض سوشل میډیا اکټیویسټ چې کوم دي چې هغه د ډالر ګیم حصه دي، په هغې باندې هم ډېره په سنجیدګۍ سره چې دی نه صرف دا چې مشاورت شوی دی، بلکې بعض اقدامات چې دي د هغې د اوچتولو فیصله هم شوې ده. د مثال په طور دا چې د دغه ډیجیټل دهشتګرد چې ورته موږ عام اصطلاح کې وایو د هغې د مخنیوي دپاره به په ریاستي کچ باندې ډیجیټل پلیټفارمز چې کوم دي هغه به استعمالیږي او به ډېر زیات پروفیشنل وي. د نوي نسل د ډاکومنټریز په شکل کې، د فلمونو په شکل کې، د ډرامو په شکل کې چې دی د پاکستان مقدمه یا د پاکستان چې کوم ترقي ده، د پاکستان چې کوم اهمیت دی، دلته چې کوم چیلنجز راپېښ دي، دا ټول څیزونه به د هغې په هغه مایند سیټ کې چې دی هغه به پریزنټ کېږي پکې. دویمه اهم خبره چې ده هغه دا ده چې په 8 او 9 تاریخ باندې به په اسلام آباد کې یو ملرلز سمیټ کېږي، یو ډېر غټ نمایش به کېږي، یو ډېر غټ ایونټ به کېږي. په دغه ایونټ کې به په پاکستان بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې یا بلوچستان کې چې کوم قدرتي وسایل دي یا معدنیات دي، په هغې باندې نه صرف دا چې پریزنټیشنز به ډسپلی کېږي، پریزنټ کېږي به، بلکې پوره ډیټیلز چې کوم دي د ریسرچ په بنیاد باندې یا هغه پراجیکټس چې هغه پاکستان ته د کربونو ډالرو چې دی د عربونو د کربونو ډالرو انویسټمنټ ورکولی شي، منافع ورکولی شي، سرمایه کاري ورکولی شي، د هغې ټول ډیټیلز چې کوم دي هغه به نه صرف دا چې د پاکستان د متعلقه ماهرین چې دي د هغو په مخ کې به پیش کړی کېږي، بلکې د دغه شعبو سره چې کومه پاکستانی او عالمي یا بین الاقوامي انویسټرز دي هغې ته به هم په دغې باندې مرحله وار چې 2 ورځې پرله پسې به بریفینګز ورکړی کېږي. دا ډېر ښه پیشرفت په دې حواله باندې دی چې خیبر پښتونخوا بلوچستان چې دی دلته کې بې پناه لامحدود ناقابل تصور قدرتي وسایل چې دي هغه موجود دي، او که موږ په دې کې صرف 10% هم په ډېر پروفیشنل انداز کې د مارکیټ ویلیو یا د ریکوایرمنټ مطابق هغه یوټیلایز کړو، د پاکستان معیشت چې دی دا به ناقابل یقین حده پورې چې دی دا به ترقي وکړي، خاص کر دې 2 صوبو ته چې دی به ډېره فایده وي پکې. او دا موږ خو کله د بدامنۍ خبره کوو یا د دهشتګردۍ خبره کوو، د سکیورټي صورتحال خبره کوو، نو په هغې کې بنیادي فیکټر دا هم دی چې دا 2 صوبې چې دي بالخصوص دا د بې پناه قدرتي وسایلو نه چې دي د دې نه مالامال دي. سکیورټي فورسز چې کوم دي د هغې کاروایانې روانې دي. تېره ورځ بیا یو ډېر غټ ډپ شوی دی په لکي مروت کې، 6 دهشتګرد چې دي هغه پکې وژلی شوي دي، او 6 د فورسز اهلکار چې دي هغه په هغه ټایم کې شهیدان شو چې کله دوی د روټین یو سرچ اپریشن کوو او یو ګروپ چې دی د دهشتګردو په شکل کې هغې پې حمله وکړه. دغه رنګ په بعضې نورو علاقو کې چې دي په فورسز باندې وړې غټې حملې چې شوي دي، په هغې کې د کیجوالټي ریټ یا نمبر چې دومره زیات نه دی، خو موږ دا ویلی شو چې د اختر نه مخکې هم په ډېر غټ یا په غټه پیمانه باندې یا غټ کچ باندې د خیبر پښتونخوا په مختلفو علاقو کې چې دی هلته کې اپریشن جاري. ډېره مننه.